دو حدیث کم راضی لا یبقى من النبوت الا المبشرات. اوس خو نبوت ختم دی خو مبشرات اوسم پاتې دي. نو منکرین د حدیث وی چې دا وګوره دین ذلی انبیا ثابتېږي کنه قادیانیم نه مړه کېنه ټپوسه نو ته خو هر څه نه بل څه مطلب علی کنه. لا یبقى من النبوت الا المبشرات کې ته وګوره کنه دې کې تشبیه د من وجه هغه دا ده چې نبی ته هم پټې خبرې الله خي په وحی سره. نو تاسو تبع الله د خوبونو په ذریعه سره تاسو ځنې مشکلات او ځنې خوشحالۍ خي. دا معنی ده دا ته چا غسته ده چې نبی ناراضي خداغه په ډوسټیټ برازي. دا اوس پته لګي چې منکرین حدیث الاول د مزغو علاج پکار دی چې ته حدیث او د قران په معارضه او د حل او د تطبیق هم سلاره جوړه کی کنه. نو ته وې چې زما خو نو جیلیان ټول راجم شو یوسف علی السلام ته الته خزر راجم شو نو بدنامه وې. الله وی چې مجلس کې فرق دی. الته مجلس د خزونو بدنامي شو دلته مجلس د جیلیانو توحید आवाज بوچت شي او د جیل نه بده روزي او د بادشاہ شي او د نور بره آیا شي. دا تخی چې جیل کې خو ملګری اصل ساته او د بادشاہ په تخ یا خو د کمسلو نزان ساته. سکه مې یوسف علی السلام ته په مصر عزیز په ځای کې هر سہولت موجود کنو خو مجلس د دوسانو سره نو تاوان شو او په جیل کې خو هیڅ سہولت نه خو نیکان خلق ور سره الله په جیل کې ملګری کړل. نو الله ته د مسالې او د هغه مصر د بنیاد او د اسلامی نظام د اوچتولو لپاره الله یو پیکر او یو دایو